ابي صفا نو یونیورسيټي جوړ کړه ریزیډنشل یونیورسيټي وا صحابه بالته اوسېدل او بیا زنانو د پاره تعلیم دا وکړو چې حضرت بیبیان دي هغه غ ټیچ کوي او هغه بیا قوم ټیچ کوي نو عائشه به کور ځانله مدرسه ده او دا غنور د صحابياتو کومري ځانله مدرسه دي نو فیمیل او میل دواړو تعالی کل مسلمین و مسلماتین وی بیا سره وی موږ بوډاګانی موږ سبق وایو وی صحابه ټول مشرانو تاسو خیال لرئ چې لکه صحابه ایمان پر رسول الله را ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي نو ایج به زیات نه وړو خو به ډیر کمو نو چې غلو ایمان را ایمان راوړي هغه غټ غټ کسان شو بیا حضرت عمر صاحب زکوي وی صحابه په لویوالي سبق ویلو دې ته سوې تعلیمي بالغان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی خلق سبق زکه په بډاوالي کې زکه چې صحابه په بډا په مشرای کې سبق زکړو نو په دې نه خلاصيږي نو کو تبلیغیان درس کې جو هغه ته کینا جو کو چرته مولانا اسماعیل لغړی او هغه چرته درس کې جو هغه ته کینا نو ستاره غوګونه دي ته بسنه نه وځي نو څه خو به زده کې کنه نو کته نسواراله صرف توکي او چې دا په دې ځای د اساسي نو ته خو استکار نه زکه چې تعلیمي بالغان تنه کې نو کو فرض کتر ډیسیبل یا بکونه یا بسې وړونه نو حضرت صحابي چې کوم عبد الله ابن مکتوم هغه دومره سبق ویله او غړوندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه نه ته نغې د مدینه گورنر کو نو نالایق ناپوه سره خو څوک نه گورنر کوي نو مطلب دا چې دې ته تعلیم معذوران وای او بیا دا چې دا کم خلق نه دي مایګریټر دا چې کم بيزو میزه راوړي د کلام نه دي ته موږ وایو نوم درځي شپنکی نه چې کډوال لفظ وایو کډوال کنه دا کډوالو د پاره حضرت عمر سے سپیشل ټیچر ساتلو دین تاسو ته پوښتنه کوي چې پیزي روانه کړي لګو سره لاړ شه او ته وای سبحان الله نه ورځي وای الحمد وای نه راځي وای دودونه 4 او 4 ته 8 دا ولم نه ورځي ځکه هغه غریب سکول سو وای اخو وسلاړ شو کلام ته او چې کله بیا جمعيږي نه بیا ورازي نو د دې غریب سبق د استاد ذمہ ده نو حضرت عمر فاروق څنګه د لپاره سپیشل ټیچر ساتلو چې سواړی کې دې سټې کوي دا ټیچر برور سي نو دې به ته سبحان وخی نو چې کله تو تعالی ته ورسي نه به ته الحمد وخی نو چې کله بیا پنجاب ته ووړي نو دې تنظیم وکړي چې تعلیمي دغه چې دا کډوالو کوچیان وته وای کنه دې کوچیانو لوم د سبق تنظیم کې چې هیڅ وخت سپیر نه نو سبق ډیر زیات ضروری او پکاره چې ماته سبق وایو اوس استادان له سبقار دي استادان له پکاره چې په خپل شاګردانو کې یو څو خوینه پیدا کی او لمبه خویدا دي 4 کار په خپل کې لکه زدي کورسې ته کوم ته نه ډاکټر ته علمای نو تیم وطن لاس کې اما ته لاس کې نو کا غریبات نه هغه ته راشه کورسې چته کا نو ته چته کا نو هر کام خود کرے مونږ چې وای سکاوټ نو بیا سړی ته خلګي او کته په پبلک سکول کې ولکانو اپ هغه باندې ځای جارو کا جو په ویډیو به ورکړي به ګوره دور ظالمان دي دا ظالمان نه دي دا ټریننګ ورکړي دي خلکو لا چې خپل کام اپنے ہاتھ سے کریں دیو جن خپل بچو ته وای چې خپل بیډ په خپل دغه کې برابرې سار چې پاسې نو خپل بیډ په خپل راټولې او چې کله ته خپل خپل پای د خري سپلو سره بچل کې پایزار په خپل به پالش کې او کو فرض کته دغه ته زی روټي دی خوړه خپل پلیټ بس کې خپل وینځي د عمران خان صفات ته کې چې پلیټ کې خپل ولاړو ته هم پلیټ کې ولاړې پلیټ پر سره ته په دې ځان بدخاري هي سړی خبره کوله زموږ واړه دوره بیکاره دي چې میلمه ډوډۍ وخوره بارې په دې ګیټ کې لوخي کیدي نو دا لک په دې خبراړي خدا دنه دا لوخي نه راوي کوته وته چې بوجي دغه ته وسه ماشين ته نو هغه ته ځان بد کړی خزه په پی سي کې مازه بلکه ماشين ته بوجي وړم اکتاوی چې می خلا ته ټانټي واچوا نو ټانټي وته نه چیندا وته تا چل نه خوله نو آپ اپنا بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرے دریم نمبر خبردار چې ان میں مثبت سوچ ډاله مثبت سوچ به تو چار شي اگې شيلا هر شي له پازټیو رنگ ورکه لکه دا ګلاس ته پدې کې وبنښتا و دا چې سه وای چې پدې کې خونی مې وبښتا زما په شان نیگیټیو سوچ ولې مړه پدې کې خونی مې نشتا نو چې دې سوای چې نشته دې سوال نه وای چې دې کېشتا چې کله ته مثبت سوچ کینو ارده بتا ته پازټیو ریزلټ ملويږي نو په خپل شاګردانو کې دا صفات واچوي چې هغه اشي لکه شړې ته سلام وکړو نو غوانه ورې یره ویلو د پلانې زوی دې ګوره سلام نالي نه بولې مړه خو نه به یوریدلی نو نه به یوریدلی خنه دې چې ته په دې پځای وای نو دی وجه نه په دې دغه کې په تبلیغیانو یو کتاب دی فضایل صدقات وته وای دا موږ سم په یاد کړو نو هغه کې لیکلي چې سړی په غلطي وای نه نو ته ولا سلويخ باندې جوړیږي نو هغه یو خپل سړی نو هغه موږ ډاکټران ورل نو هغه خپل ځای نه پانه سي ټول سره سلام وکړو نو موږ ډاکټرانو یو کس به یره دا غټ متکبر دی
ګوره موږ سره اړو صدقه ونړه نو ما ته ما خو په ځالې صدقات ویلې اما هغه پکې لیکل چې سلويخ باندې جوړ کم زه خو لا باندې جوړوم وجودي غټ ته غالبا زنګونان به خرابي چې دې پاسینو پړق پکې کېږي ما دې تار شي لوي چې ګوره مې سره تخیم کنه چې هغه بیا زموږه کورونو ته راغلی نو چې زموږ ورلو موږ سره اخیری سلام کوو دوره بوجه راوسته وی ډاکټر صاحب دا زنګونان مې خراب دي او دا ګولې خرومه زه به خګه کنه ما خو ته مې ته مانه نو مثبت سوچ به ډېر خې په خپل شاګردانو کې چار شي ته مثبت رنگ ورکې نو ډېرې خرابې خبرې و په اسانه باندې ختم شي او بیا بل خبره ده چې ستا په دغه کې دی چې ته بعضی کارونه دي سي دي چې هغه ته ونه کې او هغه داري سماج کو دینے والے بنو لینے والے نه بنو دا زموږ د پاکستانیانو یا د امت غټه سانحه ده کہ ہم لینے والے بن چکے ہیں ید العلیا خیر من ید السفلا رسول الله ویلو پاسنه لاس تلاندنی نه غوري دیو جن اجیان الاجل چې خلق زی پای کې دوه صفاتونه یو خو مالداری لس لک روپۍ چې سړی حج لور کوي اکور سره یې نو مالدار شو کنه نو چې مالدار شو دویم دا خسړی خراب سړی څنګه چې حج لسی خو دې چلته لاړ شي عرب بیا بسکټ ارتا وي نو دې ورمنډي وي جولې ته ډکې دا ولې یہ لینے والا بن چکا ہے اس کو شرم نہیں آتی وہاں پر نو بیا وی ډیر شی وبو مې دل راوړې نو تا خپل عزت په داو لگاو کو نو چې بیا سیلاب راشي نو سیلاب وته غدېزونه تاسو کوي غدېزو کې چې په کوم خلکو سیلاب راغله اپ کې ورکتی په کوم چې سیلاب نشته اپ ورمنډي کې د چا کور چې نه درتاو شي وي زما کور ارتاو شي د چا کار چې ارسه شي وي زما کار هیڅ نشته او دیو جن چې کوم انجوز راځي نو هغه غریبانان یریږي چې کوم بیزتی بن کیږي ځکه جامع براله شلې ولی امت لینے والا نہیں دینے والا نہیں ہے لینے والا بن چکا ہے دیو جن دیو استادانو دا فرض دی چې خپل شاګردان دینے والا جوړ کی لینے والا یو څو خبرې دي چې دا غینه بزان بچکو سرور ګناونه په من کې ډیر زیات دي نمبر 1 جھوٹ بولنا په فیسبوک باندې چې ته فارورډ کې نو ته جھوٹ فارورډ کې دې ته موږ سوې فیک نیوز ته په خپل وایو موږ ته ځان په هیڅ بد نخکاری هر ناروا خبره کو بیا ورستو وایو موږ ته په سوچ کوو کنه دیو جن حدیث کې رسول الله موږ ته ویلو لا تکلم بکلام تعذر منه غدا دغه خبره مکو چې سبا وای چې را آی ام ساری نو دیو جن جھوٹ کا د جھوٹ نه بزان ساتو دا یو شوا دویم نمبر خبره دارا چې موږ سچل کو وخت ډیر ضایع کو ټیم موږ ډیر ضایع کو بس ته خبرې دي ارڅ چې کې نو تا فروټفل نه پروډکټیو نه نو ارزه چې ته ناسه قل دا قرآن کې موږ ته ویلو چې قل ما عند الله خیر چلو ورزي سورۃ جمعه ده من اللهو دا تاسو کوم لبه مبه کوي اسناسه سکه غب لګو سکه کیرم بورډ کو سکه غوته کو هغه شی چې پاکستان د وجود فائدې اسکه مونږ یو بل ته قصې کولې ټول شپه قصې کې نو دغه وخت ځای کول یو غټه بیماری ده نمبر 1 ما جوټ وي دویم ما وخت ځای کوي دریم نمبر شي چې ایروګنټ هر سړی مغرور دی او غوسناک دی نو ستا موټر سایکل زما د موټر سایکل سره وځنګید زه هم ستا دي سي حکم دا ستا غلطي ده اته استاد دي سي حکم ستا غلطي ده هیڅ نه دی ویلي چې زما غلطي ده ازایبه خیر شو نو یو موټر سایکل خطر روان دی نو بل ټرک ته نو ټرک اوچتی نو هغه یو کډه ده دا ټرک هم د کډې نه ځان بچ کی موټر سایکل هم ځان بچ کی خو دا موټر سایکل والو نسبتا زیات ګناګاری دې ټرکونو والنه نو چې دې په دغه ځای کې اوځه شوند موټر سایکل خو خطر ده نو دې هغه ته وای چې بد خنزیر استا دي سي حکم هغه ته دا وای د پلانیز بچیا هغه کنزل وته کې دا ولې په دا دواړه ایروګنټ دي نو دا په دې قوم کې ډیر زیات دي دیو جن په کیژوالټي کې د موټر سایکل اکسیډنټ ډیری او په عدالت کې د دې خلکو کې سونه ډیری نو راځي چې د خپل قوم د دینه چې غوسه کېږه ما ذکر غوسه په څه شي ضروری ده معافي ضروری ده محبت ضروری ده رسول الله مونږ ته داخلو او اخیری خبره ده چې مونږ دیکاوه ډیر کو مې همې دیکاوه کې مرض لګي ہوئی ہے دیو جن مونږ 10 روپے جوړ کو نوم لاول په ویډیو جوړه بیا چې زه تعالی پیسې درکم زوګه چورګه چ اخبار والا راشي ورګه چې هغه دغه والا راشي میډیا والا راشي چې هغه نه راغلي نو هیڅ کاربانه کې اوس خلق دومره اخواته لري پسې چې ما یو عالم لیدل زه ډیر خپه شوم په چې په مدینه کې په منځو ولاړو ویډیو ورکړو وې زمونږ کو بیا په مدینه کې بل چا سره ولاړ زره پلاني سره ولاړم بیا چې طواف کوي زه طواف کوم نغیو سړي ډوډۍ ورکړې و نه هغه ډوډۍ هغه تصویر ورکړو نو ما وته وی چې حدیث ته چې من تصدق یرائی څوک چې خیراتی چاله څه ورکړي صدقه یا هدیه ته ډوډۍ وکي امیل مانه راولي خو یا به صدقه یا به هدیه دا یو نیکی کار دی خو ته دومره ریا کې چې ما خلق ته چې ما دوره میلمانو خو چې تا ویډیو وکړه نو تا په امریکای ته ولې ګدا شه چې دې ته به تسوي نو فقط اشرکا دې سړي شرک وکوندا ته شرک کې کنه
نو دیکاوی او بل مرض دی دا څلور کارونه به ځان ساتو ډېر به غوسه کېږو نه ډېر به دروغ نه وایو او ډېر به وخت نه ضایع کوو او ځان به د ریا نه ساتو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې موږ ته الله ویلو وان لکم فی رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اسوه نمونې ته وی یاد ساته چې ته په سواړی کې درزیله یو نمونه د وسکټ یا د کوټ ورکې او هغه د هغې کوټ مطابق تاله کوټ جوړ نه کړي ته یې چېرته نالې تا چې جاپاني ماډل موټر ویلو چې ماله دا راوله او هغه د بل راوستو ته یې بالکل نالې د دې وجې نه څنګه چې الله اسوه نمونې ته وایي الله هم سیمپل را لېږلی دی چې تاسو به په دې طریقه کارونه کوئ چې نه زه یې چېرته نه قبلوم ته خو وسکټ نه قبلې نو هغه به ستا عمل څه قبول کړي نو که خپل عمل قبلول غواړې نو په دې پیمانه باندې به ناب کې کو په دې فټو نو قبول بشي او که په دې فټ نو نو قبلېږي نه دا د سیرت یو غټ پیغام دی راځئ چې خپل اعمال ټول د سیرت مطابق کو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين